بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مولانا گل نصیب خان صاحب دا پی ټی آی ورکرانو چې کوم په مسجد نبوي کې بې ادبي کړې وه او هلته چې کوم دی چغې والې وي، دا د دغې خلکو د دغې بې ادبۍ دپاره پرتوګ جوړوي. وی حجاج بن یوسف چې بیت الله شریف اتیا توپ ویشتلی و، نو په دغه وخت کې تاسو د بې ادبۍ خبر ولې نه کوله؟ ته چې وایې چې په حرمین کې خلکو چغې والي او دا یې بې ادبي کړې ده چې څوک لږ ډېر د تاریخ نه خبري. حجاج بن یوسف دا بیت الله شریف اتیا توپونه نه ویشتلی، په هغه وخت کې تاسو د بې ادبۍ خبره ول نه کړه. اتیا توپونه یې دا ایستلی و، 3 ورځې او 3 شپې تکه توره تیاره وه په مکه مکرمه کې. نو زه یم چې مولانا صاحب دا حجاج بن یوسف چې کوم دی دا په 2018 کې او په 2015 کې او په 2013 او 14 کې نه تیر شوی چې دا اوسنی کس دی. نو زمونږ مولانا صاحب او زمونږ عالمان ژوندي وو، نو مونږ په هغې باندې نیوکه نه ده کړې او مونږ په هغه باندې اعتراض نه یې کړی چې ته دا خبره کې چې په هغه وخت کې تاسو د بې ادبۍ خبر ولې نه کوله، چې خامخا اعتراض کې او اعتراض ته دې زړه کېږي، نو بیا دا اعتراض به هغه تابعینو باندې وکړه چې کوم تابعین د حجاج بن یوسف په وخت کې موجود وو. دا اعتراض په ما باندې او زما په عالم باندې او زما په مشرانو باندې مه کوه. دومره چې کم دی ستاسو نه الله پاک عقل واغستو، دومره ستاسو نه الله پاک سوچ او فکر واغستو چې ته نن د حجاج بن یوسف خبره داسې کې لکه دا چې پرونی کس دی او زما عالم په هغې باندې خاموشي اختیار کړې ده. بلکې حجاج بن یوسف دا خو په سوونو کلونه چې کم دی مخکې تیر دی. په هغه وخت کې زمونږ دا علما او زمونږ دا پالټي او زمونږ دا جماعت خو نه و، دا د 2015 او د 2016 او د 20 کس نه دی چې ته دا خبره کې، بلکې دا د سوونو کلونه چې کوم دی مخکې کس دی او مخکې تیر شوی دی. نو لحاظه دغه اعتراض چې کوم دی ستا په ذل او بېزې دی. نو الله رب عزت دی زمونږ د علماو سره مینه محبت پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.